نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې لا تقربوا الزنا، چې زنا ته نږدې مه ورځئ. زنا کول خو غټ جرم دی، غټه ګناه ده، خو لا تقربوا الزنا، الله وایي چې زنا ته نږدې مه ورځئ. د زنا آلاتو ته نږدې مه ورځئ، هغه ځای چې په هغه ځایونو کې زناګانې کېږي، زناکارۍ کېږي، بدعملۍ کېږي، هغه ځایونو ته نږدې مه ورځئ الله وایي. او قرآن کریم کې الله رب العالمین آیات ذکر کړی چې السارق والسارقة، چې غل سړی او غله ښځه. بیا الله رب العالمین فرمایلی دی په بل ځای کې چې الزانیة والزانیه، چې زناکاره ښځه او زناکاره سړی، زناکاره ښځه او زناکاره سړی. هلته کې لومبي سړی ذکر کړی دی، بیا ښځه. دلته د زنا په آیات کې الله رب العالمین لومبنی ښځه ذکر کړی او بیا سړی ذکر کړی. دا ولې؟ وجه سره زنا کول د سړي لپاره لوی جرم دی، خو د ښځې لپاره زنا کول د سړي نه لوی جرم دی. دا ولې؟ دا ځکه چې الله رب العالمین په ښځه کې حیا ډېره ایښې ده او په سړي کې غیرت ډېر ایښی دی. نو الله رب العالمین هېڅ چېرې دا اجازت یو ښځې له نه ورکړي چې ته زنا وکړه او تا ته زنا اجازت دی. بیا د زنا لپاره الله رب العالمین څومره خطرناکه سزا په دنیا کې ایښې ده چې کوم ښځه یا کوم سړی زنا وکړي، په زنا باندې ګیر شو، په دوی ګواهان مقرر شو، دوی له کنده وباسه او کنده کې دوی ورولي او په دوی باندې کاڼي وبرسوي او په کاڼو باندې ولي او دوی په کاڼو کې مړه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه راغله او ته د الله رسول وي ما نه زنا شوې ده، او ته د الله رسول وي د هغه زنا نه د ماشوم پیدا شوی دی زما په غېږ کې دی وته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله رسول په ما باندې حد جاری کړه، ما رجم کړه. رسول الله مبارک ته فرمایي وي تا به زنا نه کړی، دا به ستا همخیالي وي، ستا نه به غلطي شوي. وتې د الله رسول ما نه زنا شوې ده، ښځه خاوند چې کوم عمل ما نه شوی دی، ما نه زنا شوې ده، زنا دا بچی د زنا نه دی. رسول الله مبارک ته وفرمایل وي سیده چې کله دا ماشوم غټ شي نو بیا راشه. رسول الله مبارک د خبرې مطلب دا و چې یاره دا زنانه بیا رانشي. او هغه زنانه صحابیه وه، د رسول الله مبارک امتي و، د رسول الله مبارک په وخت کې وه. هغه واپس راله، هغې سره د آخرت غم و. رسول الله مبارک له واپس بیا راله څه وخت پس، ورته د الله رسوله ماشوم غټ شوی دی، ورته داسې چل وکړه چې لاړه شه او کله دا ماشوم چې خوراک شروع کړي بیا راشه. څه موده پس هغه زنانه بیا راله، ورته د الله رسول وي هغه ماشوم وي دا د خوراک شروع کړی، په لاس کې وله روټۍ ورکړې، ورته د الله رسول وي روټۍ وکړې. رسول الله مبارک هغه ماشوم واغشتو او هغه صحابي ته په حواله کړو، ورته ویې دا بوځې دا رجم. زنانه یې بوتله او هغه یې رجم کړه. بیا ورته چا وفرمایل د الله رسوله، ورته ویې ډېر زیات تکلیف و په هغې باندې. ورته ویې زما د الله په ذات قسم وي داسې توبه د ښځې اوښکې وه وي که دا توبه راټوله شوې وه د مدینې منورې پرې ټولو خلکو باندې تقسیم شوې وي، د ټولو ګناهونه به معاف شوي، داسې توبه د زنانو اوښکې وه. حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها په اسلام کې د ښځو ډېر لوی کردار دی. حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک صحابیه ده، زنانه ده، او د خلکو ته په کور کې تبلیغ کوو، خلکو ته پټ پټ تبلیغ اورو، د رسول الله مبارک دین به ورته ښاو. دا په کوم وخت کې؟ دا په هغه وخت کې چې په هغه وخت کې د اسلام خبره چا په زوره نه شو کولی. دا بتله او خلکو ته به د رسول الله مبارک د دین خبره کوله. نن سبا کو مونږ او تاسو د اوټونو د الیکشن لپاره وګرځو، د یو اوټ لپاره موږ څه کو زنانه پردو کورونو ته لیږو کو نه لیږو، پردو کوڅو کې ګرځو، ګاډي ورپسې ګرځو، په ګاډو کې موږ ګرځو. او د رسول الله مبارک د دین لپاره نن سبا موږ خپل بچي نه وباسو، خپل زنانه به وباسو. حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها فرمایي ما به دعوت څنګه ورکړو خلکو ته، ما به یو ښځې ته اواز کړو ځان له مې کړه او په غوږ کې به مته وي چې طالب د رسول الله مبارک د دین دعوت راوړی، د رسول الله مبارک د دین دعوت قبول کړه. چې کله د مکې مکرمې کافرانو ته پته ولګېده نو هغوی زه راوغوښتم او ما ته وویل چې د غټ سردار ډور نه وي یا د غټې قبیلې سره ستا تعلق نه و نو په دې ځای کې به ته مونږ قتل کړی. او بیا په یو اوښ باندې کېنولم، په هغه اوښ باندې ځینم نو او خپې خپې وتړلم او په هغه دغه باندې کېنولم، په اوښ راپاسه او کسان یې راسره کړل، ورته ویل چې دا بوځه خپلې قبیلې ته. وي زه یې روانه کړم او نه به مال اوبه راکولو، نه به مال خوراک راکوو، دقسې یې زه روانه کړم خپې بغیر د ځینه په اوښ باندې سفر کول دا ډېر زیات ګران دی. حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها فرمایي 3 ورځې او 3 شپې به زه دقسې په دې اوښ باندې ما دغه کړی مزل کړی دی، خپې د لاسونو مې تړلي وو، خوراک څښاک به نه راکوو، اوبه به نه راکولې. او چې کله به یو ځای کې مونږ دمه کوله نو به خپله به سوري ته کېناستلو او زه به نور ته وتړلم. یوه پیره داسې چل وشو چې زه نور ته وتړلم او دوی لاړل سوري ته سملاسي ویده شو. زه ډېره زیاته تندې په مخه کړم او ډېره زیاته تږې وم. دې کې ما له یو د اوبو یو ډول چر ووته، د الله د طرفه ما ته ډول یو ډول چر ووته د اوبو، او ما هغه اوبه وڅښلې او هغه اوبو نه مې لږې اوبه راواغېښتې په خپلو کپړو باندې هم ترم کې کړې. چې کله هغوی راپاڅېدل ما ته یې وکتل، ما ته ویل چې تا زموږ اوبه راغېښتې، ما ورته چې ما ستاسو اوبه نه دي راغېښتې. بیا کافرانو راته ویل، هغوی لاړل خپلې اوبې وکتې، د هغوی اوبه د هغوی مشکزي د هغوی هر څه ډک وو. بیا راغلل بیا راته ویل چې د اوبه را کوم ځای نه راغلې. ما ورته ویل چې تاسو ته پته نشته چې زما دین د ستاسو د دین نه زیات کښتونکی دی، زما عقیده له ستاسو عقیدې نه زیاته مضبوطه ده. چې هغوی دا وکتل، هغوی پوه شو، هغوی راته ویل چې واقعي د ستا عقیده زموږ د عقیدې نه مضبوطه ده، ستا دین زموږ د دین زیات رښتونکی دی. او په هغه ځای باندې هغه کافرانو کلمه وویل الله رب العالمین مسلمان دی. په اسلام کې د ښځو دا کردار دی، په اسلام کې د ښځو دا رول دی
نن سبا زنانه سری په ټیک ټاک باندې بخایي راځي، په فیسبوک باندې بخایي راځي، په هر ځای کې په هر معاشره کې نن سبا د ښځو بخایي، د سړو بخایي، او یوازې زنا دا نه چې د اندام زنا، زنا د هر قسمه د سترګو زنا کیږي، د غوږونو زنا کیږي، د خپو زنا کیږي، د هر اندام زنا کیږي. الله رب العالمین موږ تاسو د داسې قسمه قبیح عمل نه وساتي، او الله رب العالمین زموږ او تاسو په حال باندې رحم وکړي.